الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. پرونه باب دیکھ مسئلہ در رفع الیدین و مسئلہ در رفع الیدین کی یو سلور مباحث و تخیال کوئی. اول بحث مذاہب پا مسئلہ در رفع الیدین کی. دویم بحث دلائل د شوافع پا مسئلہ در رفع الیدین کی. دریم بحث دلائل د احناف په مسله د رفع الیدین. څلورم بحث د احناف په اعتراضات په دلائل او اعتراضات او داغي جوابات او وجود ترجیح د مذهب حنفی او په اخره کې یو فائدہ خلاصه د بحث. اول بحث بیان د مذاهب په مسله د رفع الیدین کی. په مسله د رفع الیدین کی مشهور 15 رائے چلی کی او 15 مذاهب دی پکی. اول مذہب د امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ او مشہور روایت د امام مالک رحمہ اللہ نا چې رفع الیدین صرف په ابتدا د صلات کې یو ځل پکار ده. د مذہب د امام شافعی رحمہ اللہ او د امام احمد رحمہ اللہ او د امام مالک فی روایتن آغی وی رفع الیدین درې ځله پکار ده، په ابتدا کی او قبل الرکوع او بعد الرکوع. نو په څلورو رکعتونو کې 9 کرتا شو. دریم مذهب د امام بخاری ده او د شوافع او د شوافع مختار قولم امداده چې رفع الیدین سلور کرتا پکار ده، په ابتدا کی او قبل الرکوع او بعد الرکوع او عند القیام من الرکعتین. امام بخاری په دې بابم قائم کړي، بخاری شریف کې براش باب رفع الیدین اذا قام من الرکعتین. نو په څلورو رکعتونو کې 10 کرتا رفع الیدین. څلورم قول رفع الیدین په 5 ځایونو کې ده. څلور خو دغه موازی دي او 5 عند القیام الى كل رکعتین. دا د بعض شوافع او د بعض محدثینو مسلک. هر رکعت کې چې اوچتېږي رفع الیدین پکې الکه په پوهیږي. 5 مسلک د علامه ابن حزم او ظاهریه ده چې رفع الیدین عند کل خبز و رفع کوي
هر ټیټېدل او اوچتېدلو کې به کې نو د سجدو منځ کې هم رفع الیدین شته. دا د ظاهري او مسلک. شیخ صاحب رحمه الله به فرمایل چې زما استاد صاحب شیخ ناصر الدین البانی رحمه الله هغه اهل حدیثو او په دې عملو رفع الیدین به عند کل خفض و رفع کو سجدتین او منځ کې ځکه چې د رفع الیدین عند کل خفض او رفع د نسائی په صحیح حدیث کې راغلی دی د مالک ابن الحویرث روایت. شیخ الهند رحمه الله د دې مذاهب او دا نتیجه راوستې ده چې چا کې تفقه او فقاهت زیات دی هغه د کم رفع الیدین قائل دي او چا کې چې تفقه څومره کمیږي هغه د کثرت رفع الیدین قائل دي. امام ابو حنیفه خو په تفقه کې امام الفقهاء امام شافعی رحمه الله فرمای الناس عیال فی الفقه لابی حنیفه خلق په فقه کې د ابو حنیفه د اولاد پشاد لہذا تفقه پکې زیات ونه دی یو ځل رفع الیدین قائل دی. امام طحاوی د ابوبکر ابن ابي عیاش تابعی قول نقل کړی دی چې فرمایلی دي ما رأیت فقیها یرفع یدی فيما سوا تکبیرة الافتتاح الکه په پوینش سوئی ما رأیت فقیها یرفع یدیه سوا تکبیرة الافتتاح هیڅ یو فقیه مې نه دی لیدلی چې رفع الیدین دې کوي د اول ځل نه علاوه په نورو ځایونو کې. دا خو اول بحث و بیان د مذاهب په مسله د رفع الیدین. تاسو په خبره پوهیږئ کې دی او شیخ صاحب رحمه الله به دا ویلي چې ما ته به استاد صاحب ویلي چې تاسو شوافیو سره په رفع الیدین اختلاف دی. شوافیو ته دا د نسائی حدیث پیش کړي مالک ابن الحویرث چې دا صحیح دی او دې کې عند کل خفض و رفع راغلی او هغوی خو د سجدتین په منځ کې رفع الیدین نه کوي او ورته ووایه فما هو جوابکم عن ترک رفع الیدین بین السجدتین فهو جوابنا عن ترک رفع الیدین قبل الرکوع و بعد الرکوع و اذا قام من الرکعتین. الکه تاسو په خبره پوه شئ. دیم بحث دلائل د شوافیو دوی خو ډېر احادیث یادوي چې زمونږ په رفع الیدین ډېر احادیث دي موږ سره خو رجه د ټولو احادیثو دوو ته کېږي چې یو حدیث د عبدالله ابن عمر دی چې امام بخاری م ذکر کړی دی او د عبدالله ابن عمر دا حدیث داسې مضبوط دی کالشمس فی رابعة النهار لکه انور چې څنګه ځلیږي په غرمه کې دی کې شکی مضبوطی کنه دقه شان د دې حدیث سند مضبوط دی. او ابن عمر رضی الله عنه ته حامل لواء رفع الیدین وای در رفع الیدین جنډه اوچته کړي. امام بخاری وای ما تخپل استاد علی ابن عبد الله فرمایلی دي حق علی المسلمین ان يرفعوا ایدیهم بحدیث الزهری عن سالم عن ابي عن ابن عمر. حق دې په مسلمانانو باندې چې لاسونه اوچت کی رفع الیدین وکي د زهری د حدیث د وجه نه چې هغه د سالم نه روایت کی او هغه د خپل پلار ابن عمر نه روایت. دا یو دلیل دی دا غي د ابن عمر حدیث موقوفا هم نقل دی او مرفوعا هم نقل دی. امام بخاری ترجیح رفع د حدیث ته ورکړي او امام ابو داود ترجیح وقف د حدیث ته ورکړي. دا لکه وقف او رفع خو پیژنئ که مرفوع چې رسول الله ته منسوب کړی دی او امام ابو داود کم سند ته ترجیح ورکړي ده وقف ته چې ابن عمر قول دی.
دویم حدیث د دی حدیث د مالک ابن الحویرث دی رضی الله عنه. د دې سره نور احادیث هم شته لکه حدیث د وائل ابن حجر، حدیث د ابو حمید ساعدی، مشکات شریف کې هم تاسو ویلي دي او ترمذی کې هم راشي. او دارومدار در اپولیدین په حدیث د ابن عمر او په حدیث د مالک ابن الحویرث دی او دواړه صحیح احادیث دي. الکه تاسو په خبره پوه شئ. دا دویم بحثو. دریم بحث د احناف دلایل په مسله د اپولیدین. د ټولو نه مخکې دلیل زمونږه حدیث د عبد الله ابن مسعود دی او د هغې سند داسې دی عن ابراهیم عن علقمه قال قال ابن مسعود الا اصلي بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مره. ابراهیم نخعی د علقمه نه روایت کوي او علقمه وای چې ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ مونږ ته فرمایل تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ نکوم نو مونږ ته مونږ د نبی رسام وکړو فلم يرفع يديه الا في اول مره. لاسونه اوچت نکړه مگر په اول ځل. دا حدیث سنن اربعو کې یا ابو داود، ترمذی، نسائی او ابن ماجه کې مذکور دی. په دې حدیث په سند اعتراضات او داغي جوابات په دې رستی بحث کې راشي. هغه په دې حدیث اعتراضات کوي، تاسو به تاسو جوابات کوئ. دویم دلیل دا حنافو حدیث د براء ابن عازب دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اذا افتتح الصلاه رفع يديه الى قريب من اذنيه ثم لا يعود. منځ به شروع کاو رفع الیدین به کاو ثم لا يعود، بیا به دوباره دا کار نه کاو. دا حدیث ابو داود کې مصنف ابن ابي شيبه او طحاوی کې. په دې حدیث هم سو اعتراضات هغوی کوي او جوابات برسته بحث کې وایي. دریم دلیل زمونږ حدیث د عبد الله ابن عباس دی کم چې طبرانی مرفوعان او مصنف ابن ابي شيبه موقوفا روایت کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې وایي ترفع الایدی فی سبع مواطن. لاسونه په اوو ځایونو کې اوچتېږي. هغه ځایونه کم دي؟ کنز تاسو ویلی دی که نه صلات کنز ملا وایي ولا یرفع یدیه الا فی فقع السمعج. پس کې به اوچتای فقاس او سماج کې دا و ځایونه دي. فقاس فا کې اشاره د افتتاح ته، قط او عین کې اشاره د چاته ایدین ہوتا او قاب کې اشاره د قنوت ته فقاس او سین کې اشاره د استلام د حجر اسود ته او سات کې په صفا باندې بلاسونه اوچته، میم کې مروه، عین کې عرفات، جیم کې جمرات چې شیطانان ولې نو الته بلاس اوچته. تاسو باندې به اعتراض واري چې حدیث کې خو راغلي دي او دا خو آتش او فقاس سماج. جواب دار چې حدیث کې صفا او مروه یو ځای جمع شوی دي او دلته د جدا جدا ذکر کړي، نو څه خبره نشته. په دې کې خو قبل الرکوع بعد الرکوع رانغه عند القيام من الركعتين کنا په دې اتو مواضعو کې خدا ځاینا نشتا. پتر کې رب الیدین باندې کند مولا دا دلیلم پیش کړ. الکه تاسو صاحب د هدایم دی حدیث سره پتر کې را په استدلال نیولې. سلورم دلیل زمونږ حدیث د جابر ابن سموره دی چې امام مسلم په صحیح مسلم کې ذکر کړی دی. جابر ابن سموره وایي خرج علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال ما لي اراكم رافعي ايديكم كانها اذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاه. سچل دے ما ته چې تاسو زوینم چې لاسونه موچت کړی دي لکه د انور وهلو اسونو. اسکنو په صلا مانځه کې په آرام شي، لکه په پوی نه شي.
دا حدیث سندن صحیح دے، لیکن ابن حجر تلخیص الحبیر کی دا امام بخاری نقل کرے دے چی امام بخاری وی من احتج بحدیث جابر ابن سمرہ علی منع الرفع عند الرکوع فلیس له حظ من العلم. سوک چی جابر ابن سمرہ روایت پتر کے رب الیدین بانی دلیل پیش کئی دتا دا علمی چیزا نشت، ولی ذکر دا عند السلام دے، ذکر دا حدیث رب الیدین عند السلام متعلق دے، پا دی روز خبر کو انشاءاللہ. علیکہ تاسو پا خبر پوئے گئی کہ نہ پوئے. پینزم دلیل زمانگا امام طحاوی دا مجاہد پسند سرا دا عبداللہ ابن عمر عمل ذکر کئی. قال حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا احمد ابن یونس قال حدثنا ابو بکر ابن عیاش عن حسین عن مجاہد قال صلیت خلف ابن عمر فلم یکن یرفع یدی الا بالتکبیرۃ الاولی من الصلاة. چا عبداللہ ابن عمر پسی منځو کو باول زل رب الیدین او کبھی ای نکاو. نو عمل دراوی خلاف شو در روایت دراوینا. روایت در رب الیدین چا کڑے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عمل ایتے خلاف شو. دا تحاوی کی و مصنف ابن ابی شیبہ کی دا روایت تے. دا نور صحابہ و آثار دا حضرت اسود روایت تے رأیت عمر ابن الخطاب یرفع یدی پی اول تکبیرت ثم لا یعود. عمر رضی اللہ عنہ میں ولی دو چپاول زل رفع الیدین کاؤ بیائی نکاؤ. امام طحاوی دا حضرت علی رضی اللہ عنہ عمل ذکر کئی ان علیا کان یرفع یدی فی اول تکبیرۃ من الصلاة ثم لا یرفع بعد. بیا بیا روز رفع الیدین نکاو. الکه تاسو خبرو پوه شئ. زمانګ نور دلایلوم دی، خدای سو میں تبتور نمونہ ذکر کر. زمانګ په حناف باندې اعتراضات، زمانګ په دلایل اعتراضات او داغي جوابات. مونږ چې کوم دلایل پیش کړه په دې هغه مخالفین اعتراضات کوي. اول دلیل مونږ حدیث عبداللہ ابن مسعود پیش کړ. اول اعتراض زمانګ د ابن مسعود پر روایت دا کوي چې د په سند کې عاصم ابن کلیب راغلی دی وهو ضعیف. الکه په پوښتنه دیم دا ابو داود روایت کے عاصم ابن کلیب دیم دا چه دی کے اسود دا ابن عبد الرحمن ابن الاسود دا علقمن روایت کئی عبد الرحمن ابن الاسود لقا دا علقمہ سرنہ دا ثابتا، لہذا دا حدیث منقطع و قابل استدلال نہ دے. دا دو اعتراضا. درم عبداللہ ابن مبارک وی حدیث سالم ثابتن، حدیث د سالم ثابت تے پر الیدین کی، اور حدیث د ابن عمر ثابت نے ترمیزی کی براش. الکتا سے پہ پوئی نش حدیث د سالم عن ابن عمر ثابت تے اور حدیث د ابن عمر پترک در الیدین کی ثابت نے. دا سو کوئی امیر المومنین پہ الحدیث عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ. دا درے اعتراض شو. داول اعتراض جواب عاصم ابن کلیب ضعیف دے. امنگ جواب کو عاصم ابن کلیب دا رواتو دا مسلم نہ دے. نو دا حدیث سرد دینا چه پا سنانو کے دے پا صحاحو کے نشتا. خدا عاصم ابن کلیب نا دا وجن علا شرط مسلمین شا، دا مسلم پا شرط شا، دسی شلک مسلم کی چی. بیا تعجب دارے چی عاصم ابن کلیب پر روایت دا رب الیدین کی راغلے الت ضعیف نہ دے، اور چی پر روایت دا ترک رب الیدین کی راغلے دے نو ضعیف شو. رب الیدین پر حدیث پر سند کی عاصم ابن کلیب راغلے الت ہوتا دوی ضعیف نہ ہوئی، اور دلتا زمانگا پر ترک رب الیدین کی چی دا راغلے نو دیتا ضعیف ہوئی. دا خیر انصاب تے. دویم اعتراض چې د عبدالرحمن ابن الاسود لقا د علقمه سره نه ده شوی. خطیب بغدادي وی عبدالرحمن ابن الاسود لقا د علقمه سره ثابت ده، نو دا اعتراض ضعیف دی. دریم اعتراض
چې عبد الله ابن مبارک کوئی چې ابن مسعود حدیث نه ده ثابت او د سالم حدیث ثابت. نو ابن دقیق العید المالکی جواب کړی دی، هغه ان لم يثبت عند ابن المبارک فقد ثبت عند غیره. د ابن مسعود حدیث عبد الله ابن مبارک ته نه ده ثابت، نو نور خلکو له ثابت دی، دل دې نه ثابت کا دا نه ده ثابت ده په نس مونږ له ثابت دی. الکه تاسو په خبره پوه شئ. شان ورشا کشمیری وای د حضرت عبد الله ابن مسعود د روایت دو سیاق دي، یو سیاق قولی دی او یو سیاق فعلی دی. یو سیاق قولی دی او یو سیاق فعلی دی. سیاق د فعل داسې ده کان رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يرفع يديه فيما سوى تکبیرۃ الافتتاح، او سیاق د فعل دا ده الا اصلي بكم صلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم. عبد الله ابن مبارک چې وایي چې ثابت نه ده حدیث د ابن مسعود، مطلب دا چې سیاق قولی نه ده ثابت، سیاق فعلی ثابت. ذکر ابن دقیق العید المالکی وایي فقد صححه ابن حزم وحسنه الترمذی. ابن حزم د دې حدیث تصحیح کړی دا او امام ترمذی تحسین کړی، حسن ورته ویل. څنګه وایي چې دا نه ده ثابت؟ سرورم اعتراض دا کوي چې ابو داود وایي ليس هو بصحیح على هذا المعنى. دا مشکات شریف کې هم دا ځای تاسو ویل. ابو داود هم دغه اعتراض نقل کړی چې ابو داود څه ویلي ليس هو بصحیح على هذا المعنى. دا حدیث د ترک رفع یدین په دې معنا سره صحیح نه ده. جواب دار چې د مضمون د صحت دارومدار د سند په صحت سره، کم مضمون صحیح چې کم سند صحیح، کم مضمون خطای چې سند یې خطا. تاسو لید چې عبد الله ابن مسعود د حدیث سند صحیح شنو، مضمون په اعتبار سره ولی صحیح نه دی. د مضمون د صحت دارومدار خو د سند په صحت دی. سند صحیح شنو مضمون ته څنګه دغه وای خطا وای چې صحیح نه دی. دیم جواب دا چې ابو داود وای ليس هو بصحیح على هذا المعنى، دا د ابو داود په هندي او مصرو نسخو کې دا نشته، صرف د مجتبی نسخې په حاشیه کې دا عبارت مذکور دی. نو دا مشکوک شو. دا لکه د ابو داود چې هندي نسخه ده یا مصری نسخه چاپ شوی هغې کې دا نشته، صرف مجتبی نسخې په حاشیه کې دا دي چې قال ابو داود. دا عبارت مشکوک دی چې ابو داود کلام دی او کنه دی کلام، لہذا قابل د استدلال نه دی. الکه تاسو په پوښ. دریم جواب چې ابو داود ویل دی ليس هو بصحیح علی هذا، نه په صحت کړی دا او نه په صحت سره خو نه په حسن نه راځي. موږ ته صحیح نه دی ویل، حسن ورته و. امام ترمذی مرته حسن ویل. الکه په دی اول حدیث باندې زمونږ اعتراضات په دې جوابات تو شو کنه. دیم حدیث د براء ابن عازب زمونږ مستدلو. د براء ابن عازب د حدیث سند داسې دی. ابو داود وای حدثنا عثمان بن ابي شيبه عن وكيع عن سفيان عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في اول الصلاه ثم لا يعود. دا ټول روات ثقات دي. خصم صرف په یزید ابن ابي زیاد باندې دوه اعتراض کړی دي. پچا یزید ابن ابي زیاد. اول اعتراض دا چې یزید ابن ابي زیاد ضعیف دی، حدیث قابل عمل نشو. دیم دا چې بعض راویانو د ثم لا يعود زیادت نه دی ذکر کړي. دا جمله د یزید ابن ابي زیاد د طرف مدرج ده چې عبد الرحمن ابن ابي ليلى نقل کوي. الکه په پوښي چې یزید ابن ابي زیاد د عبد الرحمن ابن ابي ليلى نه نقل کوي او د عبد الرحمن ابن ابي ليلى د نورو شاګردانو پر روایت کې د ثم لا يعود زیادت نشتا. دا دوه اعتراض.
اول اعتراض چې یزید ابن ابي زیاد ضعیف دی دا غلطه خبره ده. ولی یزید ابن ابي زیاد دا د رواتو د مسلم نه دی. اصل کې یزید ابن ابي زیاد درې اشخاص دي، یو شامی دی، یو مکی دی او یو کوفی دی. نو په دوی اشتباه راغلی ده. کم چې ضعیف دی هغه شامی او مکی دی او دا کوفی دی، دا ثقه دی، د رجالو د مسلم نه دی. داسې خو نه دی لکه امام مالک چې څنګه ثقه دی، امام مالک په شان خو نه دی. او داسې هم نه کېږي چې هر روایت ته به د امام مالک په شان راویان ګوري. حافظ عراقي قصیده لیکلې الفیه په حدیثو کې، هغه وایي وفي جملة الصحیح لا یوجد کمالک النبلاء فلا بد ان ينزل في الاسناد الى مثل يزيد ابن ابي زياد. الکه پوی نشي. وفي جملة الصحيح لا، اپ جمله د صحیح حدیث کې لا یوجد کمالکن النبلاء، د مالک پشان غټ خلق نه موجودي کی چر روایت ته مالک ګوري، امام مالک به ورته ګوري او سالم بګوري او نافع بګوري، دا بچیت دی. فلا بد ان ينزل في الاسناد، لا بودی د چې سند کې بل کوزيږي، چاته به کوزيږي الی مثل یزید ابن ابي زیاد تبرا کوزيږي. الکه تاسو خبره پوښتای. دویم اعتراض چې ثم لا يعود زیادت یزید ابن ابي زیاد متفرد دی او د عبدالرحمن ابن ابي ليلى نور شاګردانو نه دی ذکر کړي. نو جواب دار چې ثم لا يعود په زیادت کې یزید ابن ابي زیاد متفرد نه دی، بلکې عیسی او حکم ابن عتیبه هم د عبدالرحمن ابن ابي ليلى نه دا حدیث نقل کړی دی د ثم لا يعود زیادت پکشتا. د یزید ابن ابي زیاد متابع پیدا شو کړه چې څوک دی؟ عیسی او حکم ابن عتیبه. دیم دار کده ثم لا يعود ټکه ټکټ کو بیاون پر پولیدین حدیث دلالت کې بلکې په ترک را پولیدین کوي. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يرفع يديه في اول الصلاه، اول مانځه کې بر پولیدین کو بس. ثم لا يعود دینیم نو قبل رکوع بعد رکوع را پولیدین خو د حدیث نه ثابت دي. الکه تاسو په دې خبرو پوه شئ کې په پوه نشئ. دا سلورم بحثو زمونږ په دلائل باندې اعتراضات او داغي جوابات. پنځم ترجیح د مذهب حنفي. زمونږ مذهب راجح دی چې کوم کې ترک در پولیدین دی. وجود ترجیح څه دی؟ وجود ترجیح د کوم وجه نه زمونږ مذهب راجح دی؟ وجوهات یې څه دي؟ اوله وجه د ترک رپولیدین روایات اوفق بالقرآن دی. ولی ځکه قرآن کریم کې الله وی قوموا لله قانتین، الله ته ودرېږئ عاجزي کوونکي. او د قنوت تقاضا دا ده چې حرکت کم وکړی شي او حرکت په ترک رپولیدین کې کم دی. دیم د ابن مسعود پر روایت کې نه اختلاف شتا او نه استراب او نه د هغه خلاف د حدیث عمل منقول دی. او د حضرت ابن عمر پر روایتونو کې اختلاف هم دی او عمل هم خلاف دی د روایت نه، لہذا د ابن مسعود حدیث راجح دی. دیم دا حدیث تعارض په وخت کې د صحابه کرام عمل ته اهمیت حاصل دی. کدی طرف ته وګورو د صحابه کرام جمع غفیر نه ترک رپولیدین منقول دي، لکه عمر رضی الله عنه، علی او ابن مسعود. دا درې وانه د علوم نبویو خلاصه ده او مشران دي، او رپولیدین د کشران صحابه کرامو نه منقول دي، لکه عبد الله ابن عمر شو، عبد الله ابن زبیر شو. نو ترک رپولیدین ته ترجیح حاصله ده. سلورم وجه دا چې د اهل مدینه او د اهل کوفه تعامل د ترک رپولیدین دی، او نور خارونو کې تارکین او عاملین د رپولیدین دواړه موجودو. مدینه مرکز د علم او د عرفان او د دین دی، لہذا
ترجیح رفع الیدین ترک ته حاصله. پنځم د حضرت جابر ابن سموره روایت کې اسکنو په صلا، تاسو په پوه شئ د دې جملې نه هم معلومیږي چې رفع د سکون په صلات سره منافی ده. شپږم د عبد الله ابن مسعود روایت ټول راویان فقها دي او په خپل ابن مسعود رفع الیدین په ټولو رواتو کې افقه ده او دا حدیث مسلسل بالفقها ده. د دې وجنه د نور حدیث مقابله کې راجح ده چې راویان ټول څه دي؟ فقها دي. الکه دې ځای پورې تاسو خبره باندې سر خلاص. اوس اخري بحث یو پیدا، یو ضروری پیدا ده، دې ته متوجه شئ. دلته دا خبره واضحه کول ضروری دي چې د ائمه اربعو په منځ کې دا اختلاف محض د افضلیت او د عدم افضلیت اختلاف دی، نه د جواز او د عدم جواز. ځکه د دواړو په نس دواړه طریقې بلا کراهت جایز دي. پوه نه شئ. البته د امام اوزاعی، امام حمیدی، امام ابن خزیمه په نس رفع الیدین واجب دي. صحیح ده. شافعی په نس نه دي واجب. تدی مسلک حافظ ابن حجر فتح الباری کی ذکر کرے دے اور شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ ذکر کرے دے. دی مسئلہ کے تشدد نہ رہ پکار. یو زمانہ دا سے وچہ دا مناظرو بازار گرمو نو خلقو با پا کے غلو کولا اور بعضی شاپیو با پا ترک دا رپ حکم دا پساد صلات کاؤ چه چوک رپ الیدین انکی نو منزی پاسد. او دا حنافونه صاحب د منیت المصلی رفع یدین ته مکروه ویری دي، لیکن حقیقت تا ده چې نه د حنفیو په نسبت باندې رفع الیدین مفسد صلات دي او نه د شافعیو په نسبت ترک د رفع مفسد صلات. شان ورشا کشمیری رحمه الله په دې مساله رساله لیکلې نیل الفرقدین پی رفع الیدین. هغه وایي د رفع الیدین احادیث معنن متواتر دي. الکه رفع الیدین حدیث معنن متواتر دی او د ترک رفع احادیث عملا متواتر دی. یعنی په ترک رفع تواتر بالتعامل دی. د دې دلیل دا دی چې د اسلام په عظیم مراکزو کې پر رفع الیدین او په ترک رفع الیدین دواړو عمل جاری وو. علامه ابن رشد مالکی په خپل کتاب بدایت المجتهد کې لیکلی دی امام مالک با پتر کے رفع الیدین دلیل تعامل دا اہل مدینہ و ذکر کاؤ. رفع الیدین ذکر نکم چا اہل مدینہ ہی نکی او دا اہل کوپو تعامل دلیل دارے چا محمد ابن نصر مروزی رحمہ اللہ شافعی عالم دے اغوی ما اجمع مصر من الامصار علا ترک رفع الیدین مجمع علی اہل الکوپا. هیڅ یو خار خلکو په ترک رفع الیدین داسې اتفاق نه دی کړی لکه د کوپې خلکو چې په اتفاق کړی. د اسلام په دې دوه عظیمو مراکزو کې ترک رفع الیدین باندې تعامل و. دې ته وایي تواتر بالتعامل. امام شافعي د اهل مکه تعامل ته اعتبار ورکړی دی او شان ورشا کشمیری رحمه الله وایي چې په مکه مکرمه کې د رفع الیدین عمل عبد الله ابن زبیر د خلافت نه شروع شوی دی. هغې نه مخکې ترک رفع الیدین ځکه عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه د رفع الیدین قایل و. احناف د رفع الیدین د ثبوت نه منکر نه دي. البته مونږه خو رفع الیدین منو که نه منو دا حدیثو ته صحیح وایو. البته چې څوک وایي چې ترک رفع الیدین په حدیثو کې ثابته نه ده د هغوی تردید ضروري ګڼو. چې څوک وایي چې ترک رفع الیدین باندې حدیث نشته نو هغوی ته خپل دلیلونه ویل ضروري ګڼو. او دلته یو بل وضاحت هم ضروري دی. احناف دا هم مني چې د سند لحاظ سره هغه احادیث عددن زیات دي کومو کې چې د رفع الیدین تصریح شوې ده او د دې په مقابله کې د ترک رفع الیدین احادیث عددن کم دي. لیکن شان ورشا کشمیری رحمه الله فرمایي چې د ترک رفع الیدین مسلک آدمی دی. د ترک رفع الیدین مسلک آدمی دی. په دې لحاظ سره هغه روایات چې صفت صلات باره کې راغلي دي او د رفع الیدین او ترک رفع الیدین دلیل پکې نه ذکر پکې نشته هغه زمونږ دلیل دی پچا په ترک رفع الیدین ځکه ترک هم آدمی دی
او نشواله د دلیل آدمی دلیل د آدمی جوړې دی هغه نشي ویلې چې کرب الیدین ترک د رب الیدین ثابت وي خو دې حدیث کې به ترک ذکر کړی وي موږ ویلې شو کرب الیدین وینو په دې حدیث کې به وي صفت الصلات کې دا حدیث راغلی دی او رب الیدین پکې نشته ځکه رب الیدین خو ثبوتی ده کنه تاسو چې مناظره چا سره بحث کوئ دلیلونه به پر رب الیدین څوک پیش کوي خصم به پیش کوي تاسو به نه پیش کوئ ځکه دلایل د چا کار دی د مدعی کار دی کنه مدعی علیه مدعی هغه دی کته هغه مدعی ځکه د مدعی تعریف په ثابتېږي مدعی چاته وایي الذي يثبت امرا زائدا چې امر زائد ثابت دی ایت مدعی هغه امر ثابت زائد دی موږ یو رب الیدین منو او هغه سو منی هغه لس منی الکه بسلور رکعت کې موږ څو ځله رب الیدین منو یو او هغه لس منی یا نه منی یا اته منی نو هغه مثبت د زیادت څخه نشه الله مدعی بل تعریف ده الذي اقام نفسه لاقامه الدليل چې ځان د دلیل د پاره ودرو ماګه ده کنه الکه تاسو خبره پوي چې کې پوي نشي په دې لحاظ سره بیا هغه رواج چې د صفت صلات بیان کې راغلي او رب او ترک رب نه ساکت هغه هم د حنا په دلیل جوړې دي ځکه کرب الیدین وینو د صفت صلات په حدیث کې بوي ولی نشتا کله حضرت شاه صاحب دا تحقیق ومنل شي او آدمی علت د آدمی د پاره جوړ شي نو د ترک رب د قائلینو دلایل بعددن د احادیث د رب نه زیات شي او دا وضاحت هم ضروری دی چې دې بحث کې زمنګ منشأ دا نه ده چې موږ رب یدین ناجائز ثابت کو بلکې منشأ دار چې دا خبره ثابت کو چې د ترک رب هم احادیث ترک رب الیدین کې هم احادیث تا دا امام ابو حنیفه ځان نه ده جوړ کړی ځکه د رب الیدین خو موږ هم ثابت منو الکه تاسو په خبره پوه شئ زمونږ مطلب دا نه دی چې دا ثابت کو چې څه چللې چې رب الیدین ناجایز ده بلکې مقصد هم څه دی چې ترک رب الیدین هم شته تاسو په خبره پوهیږئ په ترک هغوی خدا خیال دی چې په ترک رب الیدین هیڅ دلیل نشته امام ابو حنیفه وکی ابن الجراح دا دغه قائل او در رب الیدین او امام ابو حنیفه د ترک رب الیدین قائل نو دوارو منس کاو وکی ابن الجراح رب الیدین او امام ابو حنیفه ونکو نو مانځنه رسته ورته امام ابو حنیفه وای لقد ظننت انك تطير في الصلاه زما خدا خیال او چې ته مانځه کې الوزی که مرغی چې الوزی نو وزری اوچتی کی بیا والوزی تعالی سونه اوچت کما ویل چې الوزی نو وکی ابن الجلاح ورته وای اذا لم اطر في الاولى فلا اطير في الثانيه چې اول لاسونو جګولو کې وانه لوتم نو په دیم ظلم نه لوتم الکه په جواب پوي شي چې دا اول ځل رب الیدین خو تم قائل ای چې لوتلی خو هغه اول ځل لاسونو چتول ملوتلی امام بخاری ډیر خوشاله دی هغه پما احذر جوابن وچی څه حاضر جواب او جواب امام ابو حنیفه لور کړی دی امام بخاری په ډیر خوشاله شوی امام ابو حنیفه خاموشي ولې وکړه ځکه سلف په فروعي مسلو کې بحثونه نه کول دا بحثونه به نه کول چې را ده خاموشي به کول وای ټیک شو بس تام د قصې دې زما ده حضرت شیخ رحمه الله په فرمایل چې یو شافعي او یو حنفي مولا بحثو پر اپول یدین شافعي مولا ورته وای زبر درته د قران نه اپول یدین ثابت کم حنفي مولا ورته وای هغه څنګه راته ثابت کا نو شافعي عالم ورته قران کې خدای وای خذو زینتکم عند کل مسجد تاسو چې جمعه ته ځئ نو جمعه کې زینت تخکلا شی نیسئ کلک او رب الیدین زینت د صلات د لحاظه د دې رانیول پکار حنفي مولا ورته وای داسې خو زه هم ترک رب الیدین د قرآن نه ثابتولی شم او ته کم ځای کې راغلي وای خدای وای الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة هغه خلکو له نه ګوري چې خدای ورته لاسونه بند کوي لاسونه اوچت نه کوي واقیموا الصلاة مونځ ودرو دا خدای بارک کې چې صحابه ته چې مکه مکرمه کې وو نبی اسلام ته جنگ نه کوي جنگ حکم ماته جهاد نشتا
دوی ته ویل شي کوپ وای د کوم لاسونه بند کوي توري کلکه کوي بچا گزار ورا کوي واقیم الصلاه او حنفي عالم ته چې جوړ کو کوپ وای د کوم لاسونه بند کوي رب الیدین ونه کوي واقیم الصلاه بغیر د رب الیدین نه منځو کوي په بوهته شافعي وای شافعي ډیر خاموشه لکه په پیسې دې ته زد وای الکه دې ته څه وای زد ورته وای دا زد خشه نه دی دا ډیر نقصان دی په خوا به دا مناظره کېدلې خو ډېرې د انصاف مناظرې به وي یو دوه مناظرې نقل دي یوه د امام ابو حنیفه سره اوزعي کړې وه اوزعي ډېر تیز عالم و اوزعي امام ابو حنیفه ته وایي ما لکم یا اهل الکوفه لا ترفعون ایدیکم عند الرکوع والرفع منه څه چل دی د کوپې خلکو چې تاسو د رکوع نه مخکې وروسته رفع الیدین نه کوئ نو امام ابو حنیفه ورته وایي لاجل انه لم یصح عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فی شیء نبی علیہ السلام نه پکې بغیر د معارضې نه څه نه دي ثابت چې څه ثابت دي هغه سره معارض شته امام اوزعي ډېر غوسه شو ورته وایي کیف وقد حدثني الزهري عن سالم عن ابيه ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاه وعند الركوع وعند الرفع منه ما ته حدیث سالم بیان کړی دی هغه ته ما ته حدیث زهري بیان کړی دی هغه ته سالم هغه د ابن عمر نه روایت کوي چې ابن عمر بس کول رفع الیدین کول دا حدیث دی کنه امام ابو حنیفه ورته سوی فقال ابو حنیفه حدثنا حماد عن ابراهيم عن القمه والاسود عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه الا عند الافتتاح ثم لا يعود او زي غسشه احدثك عن الزهري عن سالم عن ابي وتحدثني عن حماد عن ابراهيم زد در څنګه راویانو نه روایت کوم زهري عن سالم او تر حماد عن ابراهيم نه روایت کستا راویان څنګه دی او زما راویان څنګه دي ان زما راویان وچت امام ابو حنیفه ورته سوی حماد افقه من الزهري حماد د چانا فقيه دی د زهري نه او ابراهيم افقه من سالم ابراهيم د سالم نه فقيه دی والقمه ليس بدون ابن عمر وان كان لابن عمر صحبه او القمه د ابن عمر نه کم نه دی په فقاهت کې البته ابن عمر ته فضیلت د صحابي توپ ثابت دی هغې نه مونږ انکار نه کوو و عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن مسعود دی خو د تعارف محتاج نه دی امام الفقهاء دی امام ابو حنیفه دلیل ونیو په څه په فقاهت د رواتو چې ترجیح بچاتی فقه د رواتو ته او هغه دلیل ونی په علو د سند باندې په علو د سند هلکه تاسو به پوه شئ چې سند می عالی دی دیمه مناظره دا به مکه مکرمه کې خلق را جمع کېدل عالمان دارالحناتین ورته ویلې عالمان به را جمع شو مناظرې به کول یو بل نه تپوسونه به کول خو ادب چوکاټ په ادب جګړې به پکې نه وي کنځلې منځلې به پکې نه وي اتفاق به مینه به ورورولي به بیا به مناظره اوزعي د سفیان ثوري سره کړې ده اوزعي سفیان ثوري ته دا حدیث پیش کا چې حدثني الزهري عن سالم عن ابي او زهري ورته براء ابن عازب حدیث پیش کا چې حدثني يزيد بن ابي زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يدي حين افتتح الصلاه ثم لا يعود اوزعي غوسش اوزعي ورته راځه چې مباهله دي ته چې خيري او چې څوک په باطل یې خدای دې تبا کې سفیان ثوري ورته و خندل وای بس تا خبره صحیح ولې ځکه په دې پروي مسلو کې چې افضل او د غیر افضل او د اولا او د غیر اولا په منځ کې خبره اینو په دې کې څوک مباهله کوي مباهله خود حق او د باطل راځه پر پلیدین مباهله او خود خندا خبره ده او راځه پامین بل جهر باندې مباهله وکړو په حق کې په باطل یې په دې منادغه پکار ده مباهله خو په دې پکاري رسول الله صلی الله علیه وسلم د عیسایانو سره کړې و
رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر او عمر او علی نه ترک رب نقل دا او د عثمان رضی الله عنه رب او ترک رب دواړه نه دي منقول. د دې وجنه امام ترمذی د رب د احادیث نو ورسته وای وعليه بعض اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم او د ترک رب الیدین بارک وای وبه یقول غیر واحد من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم ومن بعدهم. نو ترک رب د ډیرو امت د ډیرو خلکو رایا دا لکه تاسو په خبره باندې پوه شئ کپی پوه دا یو خبره زده کوي اخري خبره ما ته وګورئ چې د رب الیدین دا حدیث دا تواتر معنوي سره را نقل دي. شنور شاه کشمیری خبره مې ته وکړه کنه او د ترک رب دا تواتر بالتعامل دی. نو چې څوک د رب الیدین حدیث ته منسوخ وای نو دا کما قل دی دکې علم کمه دی. الکه خلک وای ما دار ملایانو نوریدلی دي وای دا مې د ملایانو نوریدلی تاسو په موریدلی وای چې اول به در په الیدین حکم ځکه کافرانو په بوتان ځان سره راوړل چې جمعه ته برات تا بیا چې په نبی علیہ السلام پوښتنه ورته لاسونه به اوچتوي چې بوتان ته غورځيږي چې بیا منافقین او مشرکان جمعه ته نه راتل او بوتان چا نه راوړل بیا ویل رب الیدین منسوخ شي. الکه دا خندا خبره نه ده. جمعه ته مسجد نبوي ته جمع خو مسجد نبوي کې شروع شو کړه مدینه کې مدینه ته جمعه ته بوتان والا څوک راتل مدینه کې خو د بوتانو څوک نه چې راتل پټي ځان سره بوتان راوړل. هرکه د نسخ قول دا کما قلتوب دی. الکه تاسو په خبره باندې پوه شئ کې به پوه نه شئ ځکه چې معنا بداسي چې امام بخاری بیا او امام شافعي رحمه الله او زئی او د عالمانو په منسوخ عمل کاوه د نسخ. الکه تاسو په خبره باندې پوه شئ کې به پوه نو دا زد نه دی پکار. مولانا زکریا رحمه الله فرمایلی دي چې زما شاګرد او غیر مقلد ما سره درس کې ناس ما ترمذی شریف یا بخاری شریف کې در په الیدین بحث وکړ او دلائل مې د احناف ویلي اگر ترسته ویلي چې کسته حکم کې نو زره په الیدین پر اکتما وای ما ورته ویل چې سبحان الله انا لله و انا الیه راجعون زبا حکم کوم چې د رسول الله سنت پر یک د اس کلا نه رسول الله سنت. حجیم دادا زمونږه کابرینو حجیم داد الله مهاجر مکی سره یو سړی بیات وک غیر مقلد وای زما په کارونو کې بکار نه لري نور بیات کوم عمل مخبل چې چا په مذهب یم وای ټیک شو مدبر په لیدې نم کا امین به په زور ویلې خدا پیر صاحب حجیم داد الله مهاجر مکی شاته بناس یو څو ورځې وروسته ورته حجیم داد الله مهاجر مکیو قتل رب الیدین نه کو امین په زور نه وی ځکه دا مرشد اثرات په ښکارش هغه ته تاسو کو حجیم داد الله مهاجر مکی چې رب الیدین ولې نه کې امین بالجهر ولې نه بس وای بددي دلایل ضعیف دي او په دې عمل کوم پتر کې هغه ورته کې زما د وجه نه کې ګورا ما کې دومره طاقت نشته چې قیامت پرز نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره زما خامخ کېګم او د هغه سنت تا زما د وجه نه پرېخي او کنو خپل رجحان دې کم طرف ته نو هغه خپل خبره نو تاسو په خبره باندې پوه شئ چې څوک رب الیدین کوي هغه سرم دلایل شته چې څوک نه کوي دا هغه سرم دلایل شته. مونږ احناف یو او زمونږ مذهب کې راجح او افضل ترک رب الیدین دی ترک رب ځکه زمونږ عمل په ترک رب الیدین دی مونږ رب ترک رب الیدین ته سنت وایو او دې ته غوره وایو او چې څوک رب الیدین کوي هغه لم بد نه وایو او دا هغه منځلم فاسد منځ نه وای چې عمل کثیر او کو دواړه لاسونه او چې ویل ک قمقل چې وای الکه قمقل وای دواړه لاسونه وای چې ک منځ فاسد او عوام ورته په دې نه وای اشاره ورته وای وای اشاره په مانځ کې کوي الکه تاسو په پوښتای نه دې خبرو کې لږ ذهن وسی کوي چې دا شته چې یو شی په حدیثو کې شته نو دا غي نه څنګه انکار کوي همغه ځکه نه کوي زمونږ ترجیحات د مذهب دادي زمونږ حدیث کې تعارض راشي تعارض نو په کوم حدیث به عمل کې طریقه یې صدا زمونږه طریقه دار زمونږ په مذهب کې دار راجح او قوی دی مونږ لا الکه تاسو په خبره پوه شئ او هغه خلک دوکه کوي وای دا بخاری شریف کې دي الکه چې بخاری شریف کې شنو وسه چلو خه بخاری شریف کې دي نو وسه کې دې خدا مطلب نه چې بخاری کې نه دي نو هغه به ضعیف وي او چې بخاری کې وي نو هغه به صحیح. تاسو په خبره پوه شئ
نو دې خبرو ته به ډېر خیال کوئ ان شاء الله. زه بس بکو.